أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. د سوره بقره ذالک الکتاب پرون موږ دوا ترجمه کړې وې. ذالکا په عربي چې د لپاره استعمالیږي چې یو لره شای ته اشاره وته کوي او قران پاک اخو موږ مخته پروتي به هاذا پکارو لکه پښتو چې موږ وایو هاغه ادغه ایغه para موږ یو څو جوابونه کوو تقریبا لس هغه جوابونه به موږ بیانوو چې د ذالک الکتاب هغه کتاب هغه لیکل دینه کوم مراد دی. یو خبره خدا ده چې یو شای مکان په اعتبار سره لري او یو مرتبه په اعتبار سره چیږي. نو دالته قرآن پاک اگر که موږ سره مخته پروت ده خو مرتبه ډیره اوچته ده ډیره لوی ده نو دالته موږ ذالک راوړو چې هغه لرې لپاره استعمالیږي. بله دا ده چې ذالک الکتاب نه مراد الکتاب الذی کتبت علی الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق لا ريب فيه أي لا مبدل له. وإذا لکلنا اغلق المراد دی الله تعالی فرمایي چې کوم ما مخلوق تلکلی دی د نیک بختی وال د بدبختی وال د نیټه پورا کېدلو وال د رزق وال لا ریب فیه یعنی د چې تبدیلی نستا چې زین ته دا اشکال نه تر واچیږي چې یو دی الله تعالی زه بدبخت لیکلای او زه خو به غلطه چاره کوم. یو تقدیر مبرم ده یو تقدیر معلق ده. تقدیر معلق اپ دعاګانو سره بدلیږي. دعاګانې چان تخپل سره کوي دعاګانې مور پلار نه غټي مشرانو عزت کوي کشرانو باندې شفقت کوي. بلا معنی دا ده چې پرون موږ کړي و وای ذالک الکتاب نه مراد ادا چې الله تعالی فرمای الذی كتبت على نفسي في الازل ان رحمتي سبقت غضبي چې د ما رحمت په ما غضب باندې مخ چي دا یعنی رحمت د ما ول ډیر د په غضب د ما باندې. بل معنی دا د ذالک الکتاب والا چې پیغمبر علی السلام سره وعده کړل سلیوا چې تا باندې به یو کتاب نازل اوسی لا یمحوه الماء او به خرابینا وای دا هغه وعده ده هغه ذالک الکتاب والا چې پیغمبر علی السلام سره سلیوا وای الله تعالی فرمایل حدیث قدسی دا انما بعثتک لابتلیک ما تر لجلای چې د تازه امتحان واخله تا په واسطه نورونه زه واخله
او وانزلت عليك کتابا او ما نازل کړای د پتا باندې کتاب یعنی نازلوم بیا چې وب بیا خراباینه چې مطلب کډیر خلک کوشش وکي زیر به بشي غلط نکي تقرأه نائما ويقظان ار چوک په وای بلا دا چې پیغمبر علی السلام ته په سوره مزمل چې الله تعالی او فرمایل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وای زرد چې موږ به یو درنه خبره تا باندې اچو پیش کوو بیا وای پیغمبر علی السلام به همیشه د پاره د الله تعالی دغه وعده پورا کولو ته په انتظار و چې کلام مدنی دور شوري او الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه نازل وای په دې چې ایغا قرآن ته اشاره ده قولا ثقیلا ته چې الله تعالی کومه مکه چې کړی و پیغمبر علی السلام سره بلا معنی ذالک الکتاب ولدا چې دا ذالک لره پر استعمالیږي وای دې سره اشاره ده هغه مضامینو ته چې کوم په تورات چې په انجیل چې دي الف لام میم دا یو نام د لپاره د قران پاک اوس په معنا داسي وای هاذا القرآن دغه قران پاک چې دا چې د اوس موږ مخته پروت ده ذالک الکتاب دا هغه کتاب دا المفسر فی التوراة والانجیل چې اپ تورات او په انجیل چې د گواهی بیان سلی و چې دغه صحیح کتاب به یور نازلیږي او چې چوره مضامین په تورات په انجیل شو ایغه نه زیات په دې چې دي بلا معنی د ذالک الکتاب ولدا دا چې دې سره اشاره تورات انجیل دواړو کتابو ته د مخکې مضامینو ټکای ما وکړ معنی دا سي ده چې د دواړه کتابونه دي د قران پاک جامع لما فی ذینک الکتابین چې قران پاک دغه دواړو کتابو چې چشای ولل ایغه جمع کون کوي اپ د چستا دي بلکې په د چې شیان ورنډیر دي بلا معنی دا ده چونکه ذالک سره لری شي ته اشاره کیږي نو ذالک الکتاب معنا چې هغه کتاب چې اپ لوح محفوظ چې ده لوح تخته ته وای محفوظ معنا چې نه تبدیلی شو په چې کوي سي نه دال شیاطین او سرکاشو ایغه ته وس ورسیږي وای ذالک سره اشاره ده ایغه قران ته چې په اسمان چې لم چې لار نازل سلاینو بلا معنی دی ذالک الکتاب ولدا دا چې الله تعالی اهل کتاب سره دا وعده کړی و چې زبا په محمد باندې صلی الله علیه وسلم یو کتاب نازلوم نو الله تعالی دوته هغه وعده په ورکړي ذالک الکتاب کیسه مې چوته تکړه چې یو کتاب بر نازلو دغه دغه هغه کیسه دغه ده بلا معنی دا ذالک الکتاب والا وایدا هغه قران پاک ته الله تعالی فرمایي یهود و نصارا ته چې تاسو به د دغه کتاب په واسطه او صاحب کتاب په واسطه باندې کفارنا الله تعالی نه د فتح دعاګانې کوله دو به تعالی په مدینه چې خلقو ته
چې تاسې اوس چې کوو خو چې کله اخرنا پیغمبر راشي بیا به موږ هغه سره یو تاسو خلاف به جهاد کوو خو چې بیا کله راغی بیا چونکې اسماعیل علیه السلام نسل نه و دو اسحاق علیه السلام نسل نه ورونه و بیا دو زید ونیولل الله تعالی په دومې سپارې چې دې خبرې بیان کړي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الله تعالی فرمایي داسې پیژندي لکه خپل زمن چې پیژندي خو زید احد درمی چې کله سړی واخلي کنه بیا قرآن پاک ته بیا نه مانی تاوال کته دتا جمعات ته ګډېږي خبر دی بیا نه مانی والے زید نیولای او دا د انکار هغه صورت ته چې یو علاج ستانه بلا معنی دا ده وی الف لام میم الف تا لام دا میم دا الله تعالی فرمایي دغه حروفونه مې دا ذالک الکتاب لا ریب فیه ټول قرآن پاک جوړ د تاسې به جوړ نه کو چیرې یو آیات لکه چیلنج دا هغه ذالک چې کومې وجه وی لس عام پوره کړي کتاب دې ته وایي چې یو شای کله جمع کې دای د قرآن پاک خاصیت ته نور کتابونه دغه سي د قرآن پاک باندې جمع نه ول هغه چوک واړه نوټسونه ول ی موسی علی السلام وال تیار په تختیو لیکلای و صرف د قرآن پاک دا خاصیت ته چې دا جمع ده یو جهر جمع ده حالانکه 23 کالو چې نازل سلای ده په ټکو نه ده نازل سلای دا کتاب ولا معنا لا ریب فیه نستا دا شک په دې چې دیو معنا ده لا ریب فیه یعنی شک په دې چې نستا ده دلته نفی په معنی ده نه سره ده معنی ده لا ترتابو فیه شک تاسو ما پچکو د قرآن پاک چې چشای بیان کړی دی په دې چې تاسو شک مکو دا حق دی دا رښتیا دی او بل معنی تهمت ته یعنی لایق ته تهمت قرآن پاک نه ده او بل معنی حاجت ته هیڅ حاجت نشته وته رتبی ولا یابسین الا فی کتاب مبین الله تعالی فرمایي نو وچ پاتې دي نه لمده پاتې دي مګر خو په دې قرآن پاک چې ست دي خو چې موږ قرآن پاک هغه معنی وته سوچ کو ذالک الکتاب یو بل معنی به بیان کله کله موږ دا سی وایو فلانی زمن چې دی وای هغه ډیر اوږده لاس دی لا کله موږ وایو فلان کی خان تو شډیر اوږدې پښې دي چې معنا تعلقات ډیر دي لاسونه پښې خو یو رنګ لا موږ کله وایو فلانی زمن غټه بلاګانې دي افسرانی کنه به موږ داسې وایو نو چونکه قرآن پاک مرتبه په اعتبار سره ډیر لره ده اگر که مکان په اعتبار سره دا ده نو دې ته وایي چې دا موږ دې ته یو شای چې نه لري هغه ته بعد مکانی وایي چې مرتبه لري هغه ته بعد رتبی وایي نو دلته موږ هغه رتبه خیال ساتلای ته نو الله تعالی فرمایي ذالک الکتاب چونکه مرتبه ډیره چیګه ده نو ځکه دغه وته استعمال وای شک نسته د پدې چې هدل للمتقین پدې چې هدایت لپاره د متقینو پدې چې شپږ مسلې دی به ان شاء الله به الله تعالی دې مستعمل کولو توفیق نصیب کړي اللهم امين